سړی سره دا چل شو مونږ سره بس چل کی مونږ بس کو حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خلی پر روانه وي و عمر دا خلی ولیدي در باندې ول خلی را باندې زکه دی چې ما د خپل دوري حکومت حساب چې د اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ اوس وزګار شو که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګنډلې غوړی به ولا چا راوړو ول به په خدای مې دې قسمی کوي او خرب چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړی خوړلې دا غوندې سړی حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې خلاص لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وی چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شه دي هو نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شه دي او کدا لاس کې د څه دي دا په خپل وای ابو جهل اللعین ورته وی چې زما لاس کې څه دي دا په خپل نشي ویلې ته وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو غوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو او دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې پدیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فراغه خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې دا او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دمر او کش بکش کې اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصومه چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایله اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا به بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه نو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسه چې پرې خو حضور علیہ السلام د اوسه په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسه په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمون ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چراله خکاری ته حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله
زه خو رالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی مې وای چې مونږ د په ناموس قربان یو، مونږ هم د دې ښکاری شو. داسې معجزات عزیزانو، عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبه په خوا کې را جمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د 14 سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي، نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولنه دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کته، دا ټول سنادید د قریشو چې دی دا ولاړو دی ورته کته. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نشوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رااله. یو ټوکړه د حضور علی السلام په یو لستونی کې نه نوته او یو ټوکړه په بل لستونی کې، او په دې گریوان کې یو ځای شو او بیا اسمان ته لاړ. دا منظر چې د ټولو سنادیدو د قریشو ولیدو، وی کته. جواب څو؟ جواب داو چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا جواب. نو عرض میں داو چې دا څنګه خبره نه ده. علماء حقاو په هر زمانہ کې د حق خبره کړې ده او تر قیامت پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ به نه پاتې کیږي. باقی خدای پوهیږي او قوم پوهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایل چې ته ولې دومره غمجن کیږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کې